السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه آصف قریشي. دغه پیغام یو دردناک پیغام، یو خپل فریاد خپل لکی مراد په نام باندې ده. تاسو تم دا گزارش ته چې لازمي در سره شیر کو او دا گزارش هم در سره کوم چې روزانه په بنیاد باندې نوافل او اهتمام کو چې دغه ټول مروت قوم اول دی ما ته اصلاح خدای پاک نصیب کی، الله دې ټول ته اصلاح ور نصیب کی. خو چې چنا چا الله پاک عقل را کړی ده. د ویډیو مې وکتل ډېر زیات مې زړه درد کوي. زړه به دې وکړه زړه ته به دې مجبور کی چې دا موږ مروت نوجوانان کوم طرف ته روان دي. اخر دا څه سوچ لري چې کوم په خیال باندې دا حرکتونه کوي. دا ویډیو د چیرې یو واده والا ده، هر سړی ماشین داسې کوي. دا څه سوچ روان دي؟ دنیا کوم ځای ته ورسېده؟ موږ مروت خلکو ته وګوره. ما ته شرم راځي چې دا ویډیو به زه په سوشل میډیا لګم او دنیا خلک پې ګوري. اما مروت اما کښلی پښتون په دې باندې بدنامیږي چې دا مروتو څه لګولي دي. خو ډیر زیات مجبور کړم. ما ویله دا پیغام درک اول دی الله پاک ما تم اصلاح نصیب کی. الله دې موږ ټولو ته په الله احکامات او پیغمبر علیه السلام په سنت طریقو باندې د زندگی تیرولو توفیق نصیب کی. خو هر انسان کمزور دی. دا سند چې هر څوک پوره د انسان چې لازمي خبره د کمزوریګانې به ډېرې. خو چې دا کوم کار طرف ته اوس موږ توجه سلې ده، دا کوم ماشین طرف ته موږ توجه سلې ده، کوم جهالت طرف ته موږ توجه سلې ده، په نچ خبرې باندې مړي او ورځ ته ورځ څومره خوف پیلاو کېږي موږ علاقې چې خصوصا دی پر اهتمام کو نفلو اهتمام دعاګانو اهتمام او زړه مشرانو په نام مې دا پیغام ده چې خپل پکړاچو باندې ډیر نظر وساتو، ډیر خیال وساتو چې چا سره ناستا پاستا ده، چا سره چیږي چینیږي، چا سره دی او باندې ډیر خیال وکړو، تربیت خیال ساتو، کور نه بار بې غرض م پرېږدو چې سبا دغه شانو تلاس نه کی. او ټول علما کرامو نه ائمه مساجد ټولو نه مې دا درخواست ده چې هر مانجه چې خاص کر جمعې مانجه چې په تربیت باندې ډیر زیات خبره کوو، په تربیت باندې ډیر زیاته خبره کوو، دغه امت ته دغه نوجوانانو ته ډیر زیاته خبره کوو. دا لندانان ورځ په ورځ د سوشل میډیا او د جهالت له وجې بل طرف ته لاړل. هغه لکه مروت چې به په مهمان نوازي لیدلی اسلی، په مهمان نوازي به یادېدلی اسلی، په سادګي باندې به یادېدلی، په دین مین باندې به لکه مرت والخلق یادېدل. نن هغه په جهالت یادېږي، نن په هغه ډاکوګانو نام یادېږي چې شپې به ګاډی نه تېرېږي. مسافر به اوس شپې سفر نه کوي، څوک په شپې باره نه وځي، څوک په غرض پسې وځي، څوک په چش پسې وځي، شپې به باره نه وځي. ای نوجوانانو، ای لکه مراد خلکو، تاسو ته لاس نیسه دا کتاب طرف ته رایسو، کتاب سره زندگی جوړه کو، قلم سره زندگی جوړه کو، پین سره زندگی جوړه کو. دا ټوپکې پرېږدو، خدای ته ګوره ټوپکې پرېږدو، دغه زندگی نه توبه وکاږو، خپل زندگی ته رایسو، الله وپېژنو، الله رسول وپېژنو، د خلکو محبت وپېژنو، د زړه چې همدردي احساس پیدا کو. دا ویډیو مې سپیشل د خپل خاص لکه مراد پر ادا کمانه چې کمی کوتاهی سلی خبرو چې زه معذرت درنه غواړم او دعا وکم چې الله پاک ما سره موږ ټولو ته خپل پښتنو باندې لکه مراد باندې ټولو مسلمانانو من چې اتحاد اتفاق نصیب کړي. الله دې موږ زړه چې ترس انسانیت پیدا کړي. الله دې موږ ته الله رب العزت احکامات او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقو باندې زندگی ترولو توفیق نصیب کړي. جزاکم الله خیرا.